زه خو دې ته ترقي نشم ویلی د تور تم هسپتال د تکو تورو تیارو ته د بغیر اوبو هسپتال ته د بغیر ملازمینو چې چته لا تعداد ملازمین لا انون ډیلی ویجز ملازمین د هغوی په نومونو لکونه روپۍ دي او هغې کې ماښام کې سټاف دي چې ډاکټر ته کسان ودرئ چې په شریکه ټول نه ورننوځي مړه دا د نوښار سپکاوی نه دی هسپتال منیجمنټ په مړه سپه کې د سا اچولو کوشش کوي خو به د ورخه تیري دي زه بیا ویم ډېر زیات کوشش کوي چې څه طریقې سره اوس د هسپتال د دومره کوچې دي نوښار خلکو ته موږ سترګو کې رانجه واچوو زمونږ د ډسټرک هیډ کوارټر هسپتال چته چې اپریشن تیټر بند دی چته چې په هغه پښتو کې وایي په توکانو ګلګلې پخوي خړې اوبه ړانده کبان دي بس شهر ناپرسان دی اندیر نګري چوپټ راج یاره کروڑونه ګټلو والا هسپتالونه دام داسې لاوارثه لاش کیدی شي یو بیمار لاوارثه لاش خو به ترې لاسخي څوک دفن کی څوک ذمواري والي چته څوک پالنه وکړي د نوښار ډسټرک هیډ کوارټر هسپتال نه داسې لاوارثه لاش جوړ دی چې هیڅوک تر اوسه پورې څه ذمواري نه قبلوي او بله زموږ سیاستدانان هغوی صرف د دې لاوارثه لاش هغې اسخات ته ناست دي څوک اسخات تقسیمولو کار کوي او څوک اسخات وصولولو کار کوي نو یاره ته دې ته وګوره که نه چې کم یو کس راځي نو هغه د دې اسخات ته ناست دي په خیبر پښتونخوا کې که د ټولو نه زیات کلاس 4 چېرته په یو هسپتال کې برتي شوي نو هغه به د ډسټرک هیډ کوارټر هسپتال نوښار نوم راځي هغې کې یاره څه عجوبه ده رس په ورځ نوی سکینډل او چې کله نه آواز شروع شوی دی خلکو کې یو حرکت پیدا شوی دی نو شته خو ورسره هیڅ هم نه نو رنګ روغن او ډېر کوشش کوي خو هغه مراس پکې اوس سا نشي اچولی دومره زیاته یې دا اداره تباه کړې او کوکله کړې ده نو دې لاوارثه لاش ته زموږ ټول مشران او زموږ ټول د سیاسي چې کومې پارټیانې دي دا دې لاوارثه لاش ته ناست دي ډسټرک هیډ کوارټر هسپتال نوښار نه دې ټایم کې عملا یو لاوارثه لاش یا مړه سپتې نه جوړه ده هسپتال ملازمین او هسپتال چې کم منیجمنټ دی نو هغوی ډېر کوشش کوي چې په دې مړه سپه کې مونږ اوس څه طریقې سره سا واچو ځکه چې ګیر چاپیره نه کم اوازونه راوچتېږي او ګیر چاپیره چې کم نوښار دا مشران را ببر کېږي ما ته خو ښکاري او دې نوښار د ډسټرک هیډ کوارټر هسپتال د انتظامیې ته ښکاري چې کم د مشرانو کې کم ببروالی را روان دی د مشرانو چې کمې ورته سترګې اوس سرې ښکاري نو روز راځي چې د مړه سپه کې سا څنګه واچو خو اوبه د ورخه تیرې دي اوبه د ورخه تیرې دي اپریشن تیټر عملا بند دی زه د دې نوښار مشرانو ته بار بار چې دا خبره کومه نو هغه غلطه نه ده بله ورځ دی بیټریانې یوړې بیټریانې صفا را صفا کې چې دا به چل وکړي څه طریقه به جوړه شي یاره د کروڑونو هسپتال والا کروڑونو ګټلو والا هسپتال هغې له ته نوي بیټریانو راوړو په ځای هغې کې ته تیزاب اچې ته په توکانو ګلګلې پخې ته د دې نوښار مشرانو له سترګو کې رانجه اچې شګې اچې ته د دې نوښار د دې مشرانو دومره سپکاوی او ټوکې ورسره کې او بیا ته په دې صحت شوبه کې ته دومره لوی ټوکې او مسخرې کې تا باندې که دومره دبه وي او په دې منیجمنټ دومره دبه وي مشرانو ته دا خبره په ډاګ کې دي د خیبر پښتونخوا په هسپتالونو کې کلاس 4 او ډیلی ویجز په هسپتال کې جی په سوونو ډیلی ویجز ملازمین دي او پته هم نشته راتلونکي وخت کې مونږ تاسو ته د دغې چې کم اعداد و شمار دي دا به انشاءالله تاسو ته ډېر دلته په دې پاکستان کې ډېر مضبوط خلک او ډېرې مضبوطې ادارې شته جي تاسو ته به د دې ولکې د دې قوم د وینو زو د ټیکسونو دې ولکې چې کمو مشرانو او څنګه لاسونه وینځلي دي نو به ستاسو مخې ته راځي په دې سکرین باندې
اب تاسو ته دا په هسپتال په خپله چغې وایي چې دا چا راله ګزار را کړی دی. نو دا شیزونه را روان دي. ما چې څنګه وویل دلته نوخار کې او دې ملک کې ډېرې مضبوطې ادارې او مضبوط خلق شته. د دې کوایف راجمع کیږي او دې باره کې ډېر اهم تحقیقات هغه راتلونکي دی. خو زه بار بار دا نوخار ته آګاهي ورکوم، زه بار بار د نوخار مشرانو ته دا خبره رسوم چې نوخار ډسټرک هیډ کوارټر هسپتال دینه دې ټایم کې هغه لاوارثه لاش جوړ دی چې د هغه لاوارثه لاش څښاک تقسیمولو باندې زما ټول سیاستدانان لګیا دي او د دې نوخار څه خلق د دې څښاک ته په لین کې په دایره کې ناست دي چې څه ټایم به د دې هسپتال نه د ډیلی ویجز ملازم یو چټ په صورت کې لا د کلاس 4 په صورت کې ما ته کله یو هډوکی راغورځېږي. زه وایم دا د ټول نوخار د خلقو سپکاوی دی چې د یو څو کلاس 4 ملازمینو دپاره د یو څو ډیلی ویجز ملازمینو دپاره د خپل ځان جیب 10,000 او 40,000 او 20,000 روپو دپاره د ټول نوخار په داسې قسمه سودا کیږي. نو زه وایم دا د ټولو سپکاوی دی او د دې غټه پیمانه باندې جي تحقیقات پکار دي. دې کې چې کم فنډونه راغلي دي په کومه طریقه لګېدلي دي اکاؤنٹ 4 فنډ دا اوس چې کم 3-4 کروڑ روپۍ لګېدلي دي دا په کومه طریقه لګېدلي دي دا اوس چې کومې ټیکې ورکړې شوي دي او بلا ټینډر چې کومې ټیکې شوي دي د مور پای ګڼلي دي. او ګرانو کتونکو نوخار هسپتال عملا دې ټایم کې بند دی. خلقو ته صرف پیراسیټامال انفیوژن د بش کپنۍ هغې کې هم شارټ ایکسپایري ده. د ډیکسټروز واټر یو ډریپ وړوکی غوندې راځي او هغه غټ ډریپونه نشته بغیر سیټه ډریپ سیټ به والا ته بار نه راوړي 50 سی سی دی که 100 سی سی ډریپ دی دومره غوندې ډریپي چې څوک راځي او کم مریض راځي نو سترګو تورولو ورته ډریپ ورکوي او وایي کټ کې وده کېږه. په هغه کټ کې بله ورځ ما سایکل په یو کټ کې 3 ماشومان او 3 سړي او 2 سړي ملاستو په دغه واټ کې. دغه ایمرجنسي واټ اوس جوړ شوی دی نوی جدیدترین اکویپمنټ دی له راغلي واسه شو. دغه نوی واټ اوس جوړ شوی دی برن یونټ چې سوځېدلو خلقو دپاره پکې یونټ جوړه شوې وه څه شوه د هغې سامانونه څه شو پلاستیک سرجري چې یونټ جوړېده واټ جوړېدو نو د دې دپاره عملا سامان هم راغلی څه شو که نه تاسو د نوخار خلقو سره دوکه کوله. ډایلیسز واټ افتتاح چې کومه شوې وه څه شو ډایلیسز مشین چا یوړو. د دې هسپتال کې خو څه عجیبه کارونه شوي دي. کونسلرانو چې کمې سولرې راوړي هم پکې غیبې دي. ته ما ته دا ووایه که نه په دې کې دلته چې کوم ما ته تر اوسه پورې کوم اطلاعات دي قاضي واجد پکې سولر سیستم راوړی دا ځان خپل فنډ ورسره غریب دغه یې وس کېدو که نه نو هغه سولر سیستم هم نشته واټر کولر یې پکې نشته د اوبو سیستم یې ګډوډ دی د صفایي نظام یې دغسې دی د کچرې سوځولو والا یو مشین تیرو حکومتونو کې په ټولو هسپتالونو کې دا شیزونه لګېدلي چې کچره محفوظ طریقې سره سوځي او ختمیږي بس هغې کې ختمه شي هغه نشته جي هغه پوره یونټ یې مکمل غیب کړی دی. زه حیران یم چې دې نه د مړاس په جوړولو کې دا اوس د چا کردار دی دا بار چې څومره هسپتالونه دي هم دقه ډاکټران دي چې په دې هسپتال کې کار کوي. بار خو ټول هسپتالونه کروڑونه اربونه ګټي جي. او بله خبره درته وکم کم ډاکټران چې دغلته کې په دې نوخار کې په دې هسپتال قاضي کې دي او که په دې ډسټرکټ کې دي دغه کې وختونه تیر کړي دي نو بار لوی لوی هسپتالونه جوړ شو. نو زه خو وایم چې دا دواړه هسپتالونه دلته به طور انډسټري چلیدلي دي کارخانې په طور چلیدلي دي او د هغه کارخانې شاخونه دې ټایم کې په نوخار کې خورېږي او د یو عکاسي کوي چې دا قوم به څنګه رانه چوړې او د دې قوم وینې زوي دا سکلو دپاره یو فیکټریان یو کارخانې زمونږ مشران دې ټایم کې تیاری. زه خو دې ته ترقي نشم ویلی د تور تم هسپتال د تکو تورو تیارو ته د بغیر اوبو هسپتال ته د بغیر ملازمینو چې چته لا تعداد ملازمین لا انون ډیلی ویجز ملازمین د هغوی په نومونو لکونه روپۍ دي
او هغې کې ماښام کې سټاف نی چې ډاکټر ته کسان ودرئ چې په شریکه ټول نه ورننوځي. مړه دا د نوښار سپکاوی نه دی چې د نوښار میندې او خویندې جینکۍ هلکان سړي او جینکۍ دا یو ډاکټر ته په یو میز ولاړي او ډاکټر ورنه تپوسونه کوي. پرایویسي څه شي دی؟ علاج کې د ټولو نه اهم شی پرایویسي ده. کم اسپتال کې چې تا ته د پرایویسي سهولت نی میسر، کم اسپتال کې چې ښځه او سړی په یو ډسک باندې کتی شي، نو زه ویم دا نوښار ته کولو کنزل دي، دا نوښار ته کولو تریټ دی، دا د نوښار په سترګو کې رانجه چول دي. مونږ ته خلک وایي تاسو چغې وهئ اسم نه کیږي. زه نن اعلان کوم ډېر څه کیږي چې مونږ چې څه ګورو او د نوښار دا مشران ببر وینو، ورځ په ورځ چې دی کې د بدلون وینو. مونږ چې نوښار نه دا رابطې ګورو، د وټس اپ کې چې کم مونږ ته روزانه دا انفارمیشن راځي، مشرانو دا تپوسونه راځي، ځوانانو او مشرانو ټول په یو پیج باندې د راغونډېدو او یو کاز او یو مقصد دپاره د راغونډېدو دا حرکت ما ته په نظر راځي. نو زه وایم ډېر څه کیږي. اوس عملا هسپتال منیجمنت په مړه سپه کې د سا اچولو کوشش کوي، خو به د ورخه تېرې دي. زه بیا وایم ډېر زیات کوشش کوي چې څه طریقې سره اوس د هسپتال د دومره کوچې دی نوښار خلکو ته موږ سترګو کې رانجه واچو. خو کېږي چېته کروڑونه روپۍ خو لاړې، 1 کروڑ روپۍ د تیلو قرضه ده او نه پې ګاډی چلیږي او نه پې جنریټر چلیږي. چلی به یې څنګه؟ نوی فنډ حکومت نه خو راوړی نه شي، وخته به انتظار کوي. نو ډېر لوی څه انکوایریان هم را روانې دي او ډېر لوی پشره م اوړېدلي دي او ډېره لویه بېعزتۍ سره مخامخ دي. خو دی له سوچ پکار دی او د دې ادارې فعالول صرف دا اداره نه، محکمه تعلیم دی او که په دې خوا پکې قاضي میډیکل کمپلیکس دی، نو دا غټې ادارې دا په لاره راوستل دي.